وای بوج هغه عمره اوچتوئ چې څومره برداشت کوی شي. یو چې نشئ برداشت کوی او تاسو یو بوج په سر باندې کیدی نو بیا به انجام څه داسې وي. دا ویډیو تاسو وکتله؟ دا یو نوی رواج چې دی قایمولو چې ناوې چې ده نو هغه داسې راوچته کي او بره شادي حال ته یې بوځي. نو دا څه د جینۍ خپل وزن شو، څه د واده جوړه دومره درنه شي او څه د هغې هغه جولري وغیره شي، د هغې چې کوم زیورات دي. نو او دا هلک تاسو ګورئ مطلب دا کمزورې شانتې دی، دا دومره وزن بوج نشي اوچتولی. خیر انتهایی د شرمندګي مقام دی دا د دپاره په هغه ټایم باندې چې ناوې هم راوغورځوله او په خپله هم د شرمندګۍ ښکار شو. نو ځکه وایي که نه مشران همیشه چې کوم متل کوي، کوم متلونه راغلي دي نو هغه باقاعده د ریسرچ نه راغلي دي، د یو تجربې په بنیاد باندې هغه متلونه راغلي دي. او دا هم دا چې څومره بوج برداشت کوی شي نو هغه عمره بوج تاسو اوچتوئ. نو دا یو مثال د دې دپاره د ټولو خلکو دپاره چې ځان باندې ډېر زیات لوډ مه اچوئ، ډېر زیات بوج مه اچوئ. ځکه نن سبا تاسو ګورئ د خلکو چې دی هغه عمره وس نه وي، خو نه باوجود هغه لګیایي کارونه کوي. نو بیا یو خو د صحت نه غورځېږي، بل د خبرو اترو نه وځي او بیا داسې قسمه واقعیات پکې هم مخې ته راځي. نو دا هم یو سبق دی موږ دپاره.